وأصحابه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. دی آیت کریمہ کې دا الله رب العزت د الوهیت یو دوه مظاهر ښودلي. مونږ دا هم ویلی شو چې دې کې د الہ دوه معنی دي. یو دی ہدایت فی ظلمات البر والبحر، وچا او لوند کې لار خودل، وچا کې چې کم ہدایت نصیب کی انسان تا کم ذات هغه ته الہ ہوئی، او دریاب کې چې کم ذات ہدایت نصیب کی نیغ لار خی تا انسان رہنمائی کی هغه ته الہ ہوئی. دویم دا هغه ذات چې هغه د باران نمخ کې یخې هواګانې رالیږي، دا د الله د الوهیت صفت دی. انسان ته دنیا کې هم د نیغ لارې ضرورت شته چې جون به کم ځای تیروم، څنګه به تیروم، په کومو حالاتو کې به تیروم. دا ہدایت فطری طور الله هر انسان ته ورکړی دی. دا جدارا چې د چا فطرت مسخ شي نو هغه دغه مسائل پرېږدي، هغه حیوانیت طرف ته لاړ شي. بیا هم دا الله دا رحم کرم دی چې هر زمانه کې هغه به کتابونه را لېږل د قوم د رهنمایۍ دپاره. هغې آسماني کتابونو کې څلور مشهور کتابونه دي: تورات، زبور، انجیل او قرآن مجید. انبیاء علیہم السلام به هم الله د هدایت دپاره رهنمایۍ دپاره را لېږل. په دې پیغمبرانو کې لومبنی نبی سیدنا آدم علیہ السلام دی او آخری دی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دا د هدایت ذریعہ دی. قرآن مجید دې لپاره راغلی دی چې خلق د دې معنی زده کي، په دې عقیده وساتي او په دې عمل وکړي. انبیاء علیہم السلام د دې لپاره راځي چې خلق د هغې سنتونه زده کي او د هغې اتباع وکړي. په دوو جملو کې د هدایت دغه مطلب دی. لیکن وخت تیرېدو سره سره خلق د هدایت منبع، منابع هغه اختلافی کی، نزاعی کی، او په هغې باره کې بحثونه کوي. هغې بحثونو کې یو مشهور بحث چې نن سبا ډېر تیزۍ سره روان دی، هغې ته وایي عید میلاد النبی. دا مشهور بحث دی. پته نه لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو مقصد څه و. آیا هغه دغه کم چې نن دی خلقو شروع کړی دی او که نه د هغه نقش قدم باندې روانېدلو، د هغې اتباع کولو، د هغه سنت باندې منګولې مضبوطې لګولو، او که نه هغه شعر کم ته چې نن عید میلاد وی، جشن ورته وی. الله رب العزت د خپل الوهیت اظهار کړی دی موږ ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی او د هغه باره کې زمونږ ایمان دا دی چې د هغه په شان کائنات کې بل څوک نشته. دا عقیدت نه دی یوازې، دا د ایمان خبره ده. دا الله نه رستو که د چا مرتبه سړی تسلیموي، هغه فارسی شعر دی: بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. لیکن سوال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې یو ځل هم خپله برت ډے نه مناوي.
صحابه کرامو کې یو قسم نشته دی چې هغه د هغه د پیدایش ورځ مناو کیږي. تابعین تبع تابعین ائمه کرامو کې یو قسم نشته دی چې هغه د هغه میلاد منو کی کم ته جن خلک عید وایي. نو سوال لای چې دا دین په پاکستان او هندوستان کې جوړیږي. ښکاره چې دا د دین خبره ده. میلاد منی پیدائش. نو پیدائش خو یو مصدر دی. آیا پیغمبر اوس پیدا کی کله پیدا شوی هم او د دنیا نه تل هم دی. مصیبت دا جوړ کړی دی چې هیڅ چا دا نه دی ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ پیدائش د هغې د ذکر وکړی شي. دې ته څوک بدعت نه وایي. هغه سړی مسلمان نه وي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذکر اذکار او په درود باندې تکلیف رسی. دا خبرې زیر بحث نه دي. زیر بحث خبره دارا چې دا دین دی او د دین دپاره اصول لري چې هغه په هغې څلورو زمانو کې یا دریو زمانو کې موجود وي کم ته چې خیر القرون ویلی شي. نو کم یو څیز چې خیر القرون کې نشته آیا نن هغې ته مونږ دین وایو یا د دین تقاضا ورته ووایو؟ د خبرې محور دغه دی. همیش د پاره باطل پرستو طریقه دای چې هغه پیغمبر چې هادي دی رهنما دی هغه به زیر بحث راولي او څه متنازع بحثونه به د هغه باره کې شروع کړي. په دې د اهل حق زړه ته ډېر دُخ رسي، ډېر تکلیف رسي. او عجیب و غریب علما دي خلقو ته وایي چې فلانی په دې موضوع کتاب کړی دی، فلانی په دې موضوع کتاب کړی دی. دا څنګه عالمان دي؟ کتاب یې کړی او دلیل څه دی؟ د دین دلایل چې کوم څلور دي په هغې څلورو دلایلو کې د یو دلیل پیش کړي نو ټیک ده آمنا وصدقنا. خو چې کله یو دلیل هم نشته دی نو د هغې په بدعتوالي کې د چا شک ولې دی؟ آخر هر هغه عمل چې صحابه کرامو نه یې کړی د دین په دور نو آیا نن هغې ته دین ویلی شي؟ خلق اعتراض کی چې تاسو مناوئ د فلان کی ورځ د فلان کی ورځ. مونږ نه مناوو. څوک یې چې مناوئ نه یې ورته دین نه وایي. خبره باندې ځان پوهول پکار دي. څوک چې کوم برث ډے مناوئ هغې ورته نه دین وایي نه ورته د دین تقاضا وایي. رسم شنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ویل رسم نه دی، دا دین دی. خو چې کله دین دی نو دا به ثبوت غواړي. دا غټه خبره ده، په دې ځان پوهول پکار دي. هسې اوږدې خبرې به کوي چې فلاني دا چل کړو فلاني دا چل کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ آیا خپل عید میلاد منو کړی دی؟ نه. صحابه کرامو کې یو فرض ته چا منو کړي نو د هغې جواب هم نفي کې دی. صحابه کرامو نه وروستو تابعین یا تبع تابعینو کې یو فرض ته دی داسې چې هغې راغلي او په دې نوم جمع شوي چې په دې روز به مونږ عید میلاد مناو. نه. نو چې نشته نو دا څنګه دین دی چې په دغې ټولو مراجعو کې او مصادرو کې دې وجود نشته. او بیا سړی دعوه کوي د دیوبندیت. دیوبندی علماء کم چې مړه دي یا کم چې هندوستان کې دي هغې خو تر اوسه یې ته بدعت وایي. دا پاکستان کې دا عجیب و غریب دیوبندیان دي چې دې د جواز دلایل پیش کوي. تاسو کو تفصیل ګورئ د هغې نو زما علمي مکاتیب کې هغې باندې مستقل یو خط ما لیکلی دی هغه ولولئ. او څومره چې د هغې شبهات دي یا دلایل دي د هغې ټولو جواب کړی شوی دی پای کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په پیدایش باندې څوک نه دي خفه. د هغه په ذکر اذکار څوک نه خفه کېږي. داسې خلقو ته دوکه ورکوي. د هغه ذات ته چې یو څیز منسوب کېږي هغې ته دین وایي. نو دا زموږ د دین تقاضا نه ده. دا جلوسونه دا جلسې کم چې دا فساق فجار کوي د دې وجود کم ځای نه شروع دی.
ای کتاب کې ما حواله لیکلي فیملی میگزین یو اخبار دی هغه د دې تاریخ لیکل دی سو د عالم مضمون نه دی چې پاکستان کې اداره کله نه شروع شو شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت الله تعالی علیہ د دې تاریخ لیکل دی او دا کم خلق چې نن د هغه مرګرتیا کوي دی ته هغه بدعت ویلي دا زیاتې کوي خلق ظلم کوي رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا اللہ رسول لے زب تاریخ و خیمتا تھا 603 ہجری کے دا بدعات شروع شروع تب دا کے زمانے دا شے نو 603 ہجری دا خیر القرون نہ دا بدعات و زمانہ دا اور چاچے دا کلو ناغت ابن الدحیہ وی اگر حافظ حدیث تے بس عوام علماء نو موام جوړ شي عالم وی چې حافظ حدیث ته نو دا هغه چې کوم حدیث جمع کړي په دې باب کې نا بټول صحیح کاش چې خلق علم الحدیث ویلې او مصطلح الحدیث ویلې حافظ حدیث وی لیکن کذاب وی دروغجن وی حافظ ذهبی چې کوم تذکرۃ الحفاظ لیکل دی پے کہ بے شمیرہ حفاظ داسی لکلی چاہ کذابین دی دا کم ابن الدحیہ دا بے شمیرہ بدعات اور رد کرے رجب بارے کی چکم بدعات کی پاگئی کتاب لکل دے ادا و ما وجب لیکن دا سڑے دے بدعاتی اور دا سڑے کذاب دے دروغجن دے پدے وجہ حافظ حدیث کے دل دے دلیل نہ دے چاہ کم روایت پیش کری دے صحیح اہل علم پدیس ضرور نہ پوئی گی نہ عوام بس پوشی بیچارہ گان پدے باغو لکونو پونڈو نہ لگو ہر کال کو کبوری او بادشاہو داغم کار داو چھ خزانہ باندے ببوج جوڑ شو اداکار ہمیشہ دا حکومت پا نگرانے کی کم حکومتوں نے چې سم یلتنی کیږي دا سوزونه او کم چې د عوام او مال پس طریقه وای ناغي دا حرکتونه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار غدارې چې سړی کثرت سره درود و سلام وای سوکشتره راسي چې هغه دا وای چې ما د شپې درې مې حصے پورې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل یا ما د شپې تر نیمې پورې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل یا ما ټول شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر اسکار کړی دی او درود مې ویل اسره د مینې د اظهار دغه طریقه ده هغه ټول قوم ودی ټول شپه سار منظم نه کوي د دې سن محبت ته سمینه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ګپې لګي اسه یو بحث جوړ کړل اگر حادی دے اگر رہنما دے لیکن دا قسم سزونه مناول دا دین نه دے پکارداری چې هر هفته دی یو سړی خپل شاگردان او خپل متعلقین جمع کوي هر هفته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی ورته بنیادی معلومات ورکوي دا کم خلق چې په دې بحث کې زور کوي هغې ته هېڅ پته نه لګي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گل پرس پیدا شے ہو کر نا دا گل پرس سے چل گاؤ سنت دائی چھ روجہ ہونی سے اگر نا تپوس کلے شو تو دا گل پرس روجہ نی سے اگر بیاؤ پدے روز پیدا شے ہو منگتا خدا حدیث کی معلوم نہیں دا گل پرس روجہ نی ول سوک نہ گئی اتباع دا نبی چکے دا طریقہ دا ہمیش دا پارا خلق ظاہر پر سیخ مونگ سر یو نبی خو نه دی مونگ سر خو یو لاکھ او سر پاس انبیاء دی بشمیرہ صحابہ کرام دی بشمیرہ تابعین دی بشمیرہ ائمہ عظام دی دای خلقو تاریخ پیدائش اکثر و بیشتر معلوم دے تو زمونگا خو به یو ورځ د غم یا د خدای نه خالی کی دا خو چې چا سره یو هیروین ټیک دا ابه یو ورځ منو کی بغال دا زمونگ دین نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادی دے بے شک
الله هغه تخپل کتاب کې رحمت للعالمین ویلې دی کې شک نشته، لیکن دې روز لا دغه قسمه حرکت ورکول کم چې د اهل بدعت طریقه ده دا مناسب نه ده. ظاهری دنیا کې الله مونږ ته لار ښیي، هدایت ښیي، سړی مشکل کې پریوځي نه الله سره لار وښیي. نور ستوري سپوږمۍ دا مونږ ته د لارې ښودلو دپاره دي. ارته بیرته لارې قرآن بطور دلیل پیش کړی دي چې الله ارته بیرته لارې پیدا کړی دي په دنیا کې. دا دلیل دی د لار ښودلو، کلاو لارې هغې دپاره رڼاګانې دا الله رب العزت خپل حکمت سره مونږ له راکړي دي. دا جدا چې مونږ لارې هم بربادو او مونږ رڼاګانې هم خرابو. که یو کوڅه کې چېرته بلب لګېدی مونږ به خامخا ماتو. د دې لپاره چې غلا په اسانه وکړی شي. زمونږ نه قرآن سره څه کار شته نه حدیث سره څه کار شته، خپل مقصد وواسو. تکلیف چې انسان ته ملو شي امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، څوک دی هغه چې لار ښیي تاسو ته په تیرو د وچې او د لوندې کې؟ څوک دی هغه؟ الله دی. د ګمراهۍ هم سړی بچ کوي نو الله یې بچ کوي. او په دنیا کې که انسان ته تکلیف ملو شو، ځنګل ته لاړ، لار ترې روکه شوه، نو څه وکړي؟ الله ته ځان وسپاري او الله نه لار غواړي. قرآن نه وي خلک د هغې خلاف حدیث پیش کوي چې حدیث که راځي چې کله د یو سړي نه لار یېره شي یا د هغه څاروی روک شي، نو څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آواز دیو کی یا عباد الله اعینونی، اے دا اللہ بندگانو زما امداد وکړئ، اے دا اللہ بندگانو زما امداد وکړئ. نو بیا کوم خلک چې اسناد باندې نه پوهېږي د حدیث، نو هغې وایي د دې حدیث مطلب دا دی، او په دې کې لیکلي هم دي چې هلته سم ملایکي څوک وي رجال الغیب وي، هغې راشي نو انسان ته لار وښیي. پتہ نه لګېږي چې دا خلک قرآن وایي که نه وایي. قرآن مجید چې کومه خبره کوي دا سل په سلو کې قطعي یقیني ده، دې کې څه شک شبه نه. لیکن حدیث چې راځي نو حدیث په خپل ثبوت کې خپل وجود ته محتاج دی، خپل صحت ته محتاج دی. هغه صحت د هغه راځي په اسناد باندې. دا علماء دي ما چې کومه جمله ویلا یا عباد الله اعینونی، دا دې علاقو کې بې شمېره خلکو خپلو کتابونو کې لیکلي، پښتو کتابونو کې هم لیکلي، سوات علاقو کې بې شمېره خلک د هغې خپلو کتابونو کې لیکلي. ولې دا جي حدیث دی. مونږ چې دا قسمه حدیث وګورو نو مونږ پوه شو چې دې بیچارهګان ته هېڅ پته نشته، داسې وخت ضایع کوي. دا قرآن هم ښیي څنګه شیخ القرآن دی، او دا حدیث هم ښیي څنګه شیخ الحدیث دی چې دی د یو حدیث په بنیادي خبره نه پوهېږي چې آیا دا حدیث صحیح هم دی. یو حدیث چې کله صحیح وي د هغې نه استدلال سل په سلو کې د مسلمانانو کار دی، کوي به ته استدلال. لیکن حدیث په خپل وجود کې په خپل صحت کې اسناد ته محتاج دی. دې خلکو ته ځای نه دی معلوم چې دا چا لیکلی دی. ځای به ورته زه وښیم، دا حدیث لیکلی دی المعجم الکبیر کې طبرانی ډېر لوی عالم دی، د خپل کتاب کې المعجم الکبیر کې دا حدیث لیکلی دی. تر هغې 19 جلد دی او صفحه نمبر 117. په دې کې حدیث دی دا 290. په دې خبره باندې شاید عوام دوکه شي چې سړی دا وایي چې دا حدیث دی. د عالم کار دی چې اول هغه دا حدیث بنیاد وګوري چې دا حدیث صحیح هم دی.
څومره چې یو څیز قیمتي دومره پای کې ملاوټي پایو کې خلک اوبه ولې اچوي پوډر پکې ولې اچوي دا قیمتي شی دی دا هر چا پکاري دوایان ډېر قیمتي شی دی د انسانانو ژوند دغې سره تړلی شوی دی نو پای کې ولې خلک ملاوټ کوي په دې وجه کوي چې قیمتي څیز دی نو په دې ځان پوهېږه چې خلک ایمان کې ملاوټ کوي ځکه چې ډېر قیمتي دی احادیثو کم ملاوټ کوي ځکه دا ډېر قیمتي دي د حدیث د ثبوت دپاره د هغې د سند ضرورت دی سند څه ته وایي دا حدیث دلته کې څنګه راورسېد چا راورسو کم صحابي چې نقل کړی د هغه نه کم تابعي نقل کړی د هغه نه چا نقل کړی د هغه نه چا نقل کړی د هغه نه چا نقل کړی څنګه دا حدیث امام طبراني ته راورسېد امام طبرانی دې سند لګي دیوی موږ ته حدیث بیان کړی دی حسین بن اسحاق تستری هغه موږ ته حدیث بیان کړی دی احمد بن یحیی الصوفی راغی بګه د شان ورشا کشمیری شاګردان دي هغه هم دا حدیث نقل کړي شان ورشا کشمیری خپل کتاب کې لیکلی دی العرف الشذی کې چې کله د حدیث سند کې څوک صوفي راغی که نه نو فغسل یدیک منه هغې حدیث نه لاس ووینځه دا به صحیح نه دا دعوی کې ایسے مونږ دیوبندیان یو تا دیوبند لیدلی نه په سترګو باندې او که دیوبندی یې نو تا د خپلو استادانو څه پته نشته چې هغې تا ته څه ښوولي دي اسے بوس الوزیر الوزیخ صوفیاء کرام دا غی کار چې کم دی خپل تصوف سره دی صوفیاء په حدیث نه پوهېږي صحیح مسلم مقدمه کې امام مسلم لکھی یجری الکذب علی السنتهم د دې صوفیاء په ژبو باندې دروغجنې خبرې اسې تېرېږي بلا اراده شروع شي کذب معنی مونږ خطا کو خطا خبرې په اسې شروع شي امام نووي د هغې وجه ښیي چې چونکې د خلکو اوړنا بچونا تصوف دی تزکیه ده حدیث دی نه ویلي د دې وجه نه دی چونکې په هر مسلمان باندې ظن المؤمنون خیره په مؤمن د خیر ګمان کوي نو چا چې ورته څه ویلي پیغمبر ته منسوب کړي دی په تحقیق پوهېږي نه نو دی هغې د حدیث وایي چا چې صحیح مسلم ویلي نو هغه په دې خبره پوهېږي کله چې مونږ د علماو دا حدیث وورو نو پوه شو دی بیچاره صحیح مسلم نه دی ویلی داسې د نوم خلق یې راجمع شوي دی که صوفي چې راغی خبره ختمه شوې ده ولې دی په حدیث نه پوهېږي دی د حدیث نه صحت پیژني نه عدم صحت پیژني دی په هر چا باندې د خیر ګمان کوي دی یو دروغجن هم رښتینی ګڼي ته دې وجه نه محدثین د صوفیاو په نقل کړی شوي روایتونو باندې اعتماد نه کوي دیکھیں دوه څلور کسان دي چې هغه صوفیا هم دي او محدثین هم دي واقعي کراو کوټه باندې پوهېږي ډېر لږ دي هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی عبدالرحمن بن سهل هغه وایي ما ته خپل پلار روایت کړی دی سهل د عبدالله بن عیسی نه عبدالله بن عیسی نقل کوي د زید بن علی نه او زید بن علی نقل کوي د عتبہ بن غزوان نه څه نقل کوي عتبہ بن غزوان صحابی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل گئی اذا ضل احدکم شیئا کله چې ستاسو کې د یو کس څاروی رک شه که نه او اراد احدکم عونا یا یو کس ته د امداد ضرورت شو هغه په داسې ځمکه کې لیس بها نیسن چالته کې څوک پیژنګلو نه مینې والا نه فلیقل یا عباد الله عینونی یا عباد الله عینونی اے دا اللہ بندگانو زما امدادو کے زما امدادو کے نبی آوی چې فین للہ عباد اللہ نراہم دا اللہ سے بندگان دی مونگے نوینو اور پسیلی کی وقت جرب ذالک پدے تجربہ کړی شوی ده اول ځان پدې پوهه کوي چې دین په تجربو نه ثابت دی ته دین د پاره د قطعی دلیل ضرورت دی د ایاک نستعین سمانه
دا صراحتاً د ایاک نستعین خلاف دی. په دې اسناد کې څه چل دی نو هغه زه وایم تاسو ته دې لپاره چې خبره ورسي کوم ځای پورې چې آواز ځي. د دې آخري راوي دی عتبہ بن غزوان رضی الله تعالی عنہ. عتبہ بن غزوان د وفات شوی دی په 2 شپې په سیدنا عتبہ بن غزوان وفات شوی دی 70 هجری کې. او دا کم د دن راوي چې دی زید بن علی دا پیدائش شوی دی په 79 هجری کې. 79 هجری کې یو کم اتیایم کال کې یو سړی پیدا کیږي نو هغه نقل کوي د هغې سړي نه چې د هغه وفات شوی دی په 17 هجری کې. یو بل یې لیدلی 80 کاله فاصله د دواړو په منځ کې. څنګه به سړی په دې عقیده ثابت دی؟ دا قطعي دی. دې وجې نه مجمع الزوائد کې حیثومي لیکلي دی او دلته کې د فوټ نوټ کې هم لیکلي دي چې قال فی المجمع چې رجال به صحیح بے شک لیکن الا ان زید ابن علی لم یدرک عتبہ. زید بن علی او د عتبہ بن غزوان ملاقات نه ثابت. معلومیږي دا دی چې کم سے کم 2 راویان دي چې د هغې ذکر نه دی کړی شوی. نو کم حدیث په سند کې چې 2 روات مسلسل حذف شي نو هغې ته معدل وایي. په دې عقیده نه په دې عمل هم نه ثابتېږي. دا حدیث دومره ګران علم شي دا حدیث به خلق به پیش کوي د قرآن په خلاف کې. وی کم ذات چې څاروي واپس کوي انسان ته او کم چې لار ښیي نو هغه ته الہ وایي. انسان نشي کېدی. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. قرآن چې دی ویلی یو سړي نو داسې قسم مصیبتونو کې گرفتاری. دا حدیث قابل قبول نه دی. معدل د حدیث ضعیف حدیث په اقسامو کې راځي. په دې باندې عقیده نه ثابتېږي. منقطع هم نه دی دا معدل دی. 2 روات نشته په دې کې. 80 کاله فاصله ده په دواړو کې. په دې حدیث باندې د قرآن آیت کریمه ته نشرت کولی چا بل څوک امداد کولی شي هېڅوک امداد نشي کولی. هغه امداد چې هغې ته مافوق الاسباب وایي هغه صرف الله کوي. او دا امداد دا کوم چې موږ غواړو په دریاب کې یا په وچه کې په ځنګل کې او د خپل رک شوي څیز دپاره غواړو نو دا مافوق الاسباب امداد ده. دا صرف الله کولی شي. د فقه بعضی کتابونو کې مثلا شامی وغیرہ کې لیکلي دي چې د چا نه څه شی روک شي نو هغه د قبلې طرف ته یو قدم واخلي. نو بیا د آواز وکړي چې یا علی بن حمدان اردد علی ضالتی. علی بن حمدان زمانه چې کوم شی روک شوی دی نه ماته واپس کړه. او که تا ماته واپس نه کړو نو زه به تا د دیوان الاولیاء نه وباسم. دا شامی عبارت دی. دا صحیح دی. چا چې قرآن ویلی په دې پوهېږي دا غلطي ده. دا خطا نه ده. خطا هغې چې هغه د انسان نه بې علمۍ کې وشي. ته دومره لوی فقیه او ته په دې نه پوهېږې چې دا د ایاک نستعین د عقیدې خلاف دا زه ولې دا ومنم. دا کوم چې په دې ډېر میندې ناسه وایي دی خو جي یو تجربه لیکلې ده. تجربه دا خو شرکیه ده. نو هغه تجربات چې هغه شرکی تجربات یې خو نادرست دا درست نه ده. دا خبره دې سلسله کې چې کوم حدیث ته هغه معدل دی قابل قبول نه دی. فقهي جزیات چې کله د نصوصو خلاف ده نه قابل قبول نه ده. دې شامی په خپل شامی کې لیکلي دي چې کله یو مقلد یو فقهي قاعده ذکر کی نو هغه قاعده به مونږ ګورو قرآن و حدیث کې شته که نشته. قرآن و حدیث کې دا یې گنجائش ته که نشته. نو بیا وایي که امام یې ویلي نو ټیک ده. که امام نه یې ویلي نو بیا به مونږ په مراجعو کې ګورو. نو مراجعو کې هم دا نشته.
نو کومه فقهي جزئیات چې قرآن او حدیث کې نه او د امام په قول کې نه اجتهاد کې نه نامردود دي. دا قاعده په خپل شامل لیکل ده خپل کتاب کې. په دې وجه دا خبره قابل قبول نه ده. موږ چې دا کافر مافر نه وایو، شامی دا کافر نه وایو. تا پوهیو په دې خبره باندې چې دا خبره درست نه ده، دا صحیح ده. دا د شرک او د کفر تعلیم او تربیت ته. موږ په هر موز کې په هر رکعت کې دعا کوو او الله سره وعده کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فوق الامداد به یاره واستانه غواړو. د دې خلاف موږ تسلیمولو ته تیار نه یو. خدا الله د الوهیت کم صفت دلته ذکر دی. اوس امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، د وچې او د لوندې په تیرو کې رهنما څوک دی؟ هغه ته الہ وایي، هغه ته پیر نه وایي، نه ورته علی بن حمدان وایي او نه ورته عباد الله وایي. الہ مع الله. ځکه موږ دعوت ورکوو قرآن ووایه، هر چاله چې وایي ووایه، خدا سي چاله مه ووایه چې د قرآن نه شرک ثابت دی. د ملک داسې خلق شته چې د قرآن نه شرک ثابت دی، د حدیث نه شرکونه ثابت دی. قرآن سړی وایي، یو سړی تقریر کوي، ما اورېدلی بله شپه، هغه وایي ما قرآن مجید کې سورة الفاتحه ولوسته، په دې کې خو د الله څه صفت نه ذکر، ټول پکې د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تذکره ده. عجیب و غریب خلق ده. کم ځای دی پکې؟ دې خلکو د عقیدت نه څه شی جوړ کړی؟ یعنی الله له په صفر کې ضرب ورکوي، الله ورته پېژني نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، لیکن هغه الله پیدا کړی دی، هغه د الله بنده دی، د هغه رسول دی، د هغه مرتبه به د الله نه رستو ګڼي. دې خلقو ټولو خپل عمل سره او خپل عقیدې سره هغه د الله د پاسه کړی. نعوذ بالله من ذلک. د الله د خبرې څه پروا نشته. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه خبره منسوب قدرې شي، د هغې تحقیق نه کوي. تحقیق یې وکړه، که درست وي او بالفرض بظاهر د قرآن خلاف کاري، نو بیا ورسره تعویل کوو. د قرآن او د حدیث نه د فایدې اخیستو طریقه دغه ده. د هغې خلاف کوم خلک زیاتېږي، خپل ذهن کې یو تضاد به پیدا کړي، بیا به وایي دا حدیث د قرآن خلاف دی. د قرآن خلاف نه هغه صحیح حدیث سره هم د قرآن خلاف نه. او کراشي بالفرض نام مؤولی ایک تعویل کولی شي. قرآن کې تعویل بنه گئے، حدیث کې و تعویل کولی شي. یو صفت نن د الوهیت دغه دی. بل صفت ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، څوک دی هغه چې هغه رالیږي هواګانې زیری د خپل رحمت نه مخکې. دا الله د الوهیت صفت دی. باران څوک وري؟ الله. د باران نه مخکې ګرمۍ کې احساس وي که نه؟ ژمي کې خو احساس نه وي، خو ګرمۍ کې احساس وي سړي ده چې بل ځای باران شي نو ټول خلک خوشحاله شي چې یاره که خیر موږ ته هم باران شي، چېرته باران شوی دی. خو دا الله بطور نعمت او بطور خپل صفت ذکر کوي چې دا څوک کوي دا کار؟ خو دا کار الله کوي. ای الہ مع الله، آیا الله سره په دې صفتونو کې څوک شریک شته دی؟ آیا الله سره بل څوک الہ شته؟ نو راځئ بیا به ګورو اوس د الوهیت معنا. لا الہ الا الله څه معنی؟ لا الہ نشته دی وچا او لونده کې رهنما لار ښودونکی الا الله، د الله نه سوا بل څوک. دویم لا الہ الا الله، دا یې څوک نشته چې هواګانې را پیدا کړي راولیږي د خپل باران نه مخکې، د باران نه مخکې. دا صفت د الله دی الا الله، د الله نه سوا بل څوک. ډېر آسان انداز کې قرآن مجید خبره کوي. موږ مخکې ویلي د دې وجه دا چې د مخاطب یوازې علما نه دي، عوام هم دي. اړومبي مخاطب یې خو هغه خلک وو چې هغوی د هېڅ نه خبر نه وو. په دې وجه د قرآن انداز د عقیدې په باب کې ډېر ساده دی، اسلوب یې ډېر ساده دی. دې لپاره چې خلک اسلام قبول کړي، ایمان وپېژني. تعالی الله عما یشرکون، الله برتر دی، پورته دی د هغه چا نه چې دوی هغه سره شریکان کوي. نو دوه صفات مونږ د الوهیت ویل
د پسې یو دوه آیتونه کې نور د الوهیت صفات ان شاء الله وایند وایو. اقول قولی